دا کې پی کې د سپیشل پرسن په حواله به زه دا ووایم چې دا خصوصي افراد دي دا الله تعالی د دې غټو دپاره یو امتحان رالیږلی دی چې دا غټ دې سپیشل پرسن سره څنګه سلوک کوي الله تعالی به دی سره په هغه دنیا هغسې سلوک کوي په حکومت کې 5% کوټه زموږ د سپیشل پرسن ده هغې باندې حکومت خپل کسان برتی کوي سوشل ویلفیر چې دی دا سپیشل پرسن دپاره دی بل ډېر چارواکي داسې شته دی چې هغه د دې سپیشل پرسن خیال ساتي نو نه به د دوی حکومت ته حاجت راځي نه به دوی دا فریادونه کوي اوټ خو ته مانه پوره دی اوټ خو زما ستا په رنګ پوره دی نو بیا زه سپیشل پرسن د څه خبرې شوم زموږ د کې پی کې چیرمن د سپیشل پرسن د خصوصي افرادو چې کوم چیرمن دی زرداد بلبل صاحب هغې باجوړ ته وزټ کړی باجوړ ته راغلی دی اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم د انجمن بحالي خصوصي افراد د تنظیم کتونکو اوریدونکو سلامونه او نیک احترامات مې والی اوریدونکو څنګه تاسو ته پته ده چې په معاشره کې زموږ د سپیشل پرسن دپاره یو کوشش یو کاوش یو هڅه او هغه دی چې د دې خلکو مسایل په څه ناسې طریقه باندې راټولت کړو الله چارواکو ته ورسه او مسایل حل کو په دغه سلسله کې زموږ د کې پی کې چیرمن د سپیشل پرسن د خصوصي افرادو چې کوم چیرمن دی زرداد بلبل صاحب هغې باجوړ ته وزټ کړی باجوړ ته راغلی دی هغه سایډ ته ورځم چې د خلکو په مسایلو باندې لږ رڼا ورته السلام علیکم زرداد صاحب وعلیکم السلام ګله ستاسو زه ډېره شکریا ادا کوم چې تاسو راغئ او موږ نه انټرویو اخلی دا کې پی کې د سپیشل پرسن په حواله به زه دا ووایم چې دا خصوصي افراد دي دا الله تعالی د دې غټو دپاره یو امتحان رالیږلی دی چې دا غټ دې سپیشل پرسن سره څنګه سلوک کوي الله تعالی به دی سره په هغه دنیا هغسې سلوک کوي په حکومت کې 5% کوټه زموږ د سپیشل پرسن ده هغې باندې حکومت خپل کسان برتی کوي سوشل ویلفیر چې دی دا سپیشل پرسن دپاره دی بل ډېر چارواکي داسې شته دی چې هغه د دې سپیشل پرسن خیال ساتي نو نه به د دوی حکومت ته حاجت راځي نه به دوی دا فریادونه کوي اوټ خو ته مانه پوره دی اوټ خو زما ستا په رنګ پوره دی نو بیا زه سپیشل پرسن د څه خبرې شوم خو سپیشل پرسن په دیم چې وزن ته څونه اوچتې دونه زه نشم اوچتولی دماغ د تا نه زما زیات کار کوي دا خبرې غلطې دي چې دا سپیشل پرسن دی دا معذوره دی دا دی دا رنګ رنګ اوازونه خلق کوي نو دا هم نه دي پکار انسانان الله تعالی یو شان پیدا کړي دي دې ته اشرف المخلوقات وایي الله انسان سره د اویاو میندو نه زیاته مینه کوي انسان ته سپک کتل الله ته سپک کتل دي نو اے مخلوقه زمونږ د سپیشل پرسن ته په بوره نظر مه ګورئ دی باندې دا رنګ رنګ اوازونه مه کوئ د دوی د زړه نه یو آه اوځي او آه چې دی د عرش معلا شړه کوي نو دا خبرې دا خاطر جمع ساتئ چا چې مونږ پورې خندا کړې ده د هغوی په کور الله تعالی یو نمونه پیدا کړې ده او الحمدلله الحمدلله ثم الحمدلله چې مونږ د الله نه هر ټیم شکر وباسو چې مسلمانان پیدا کړي د پیغمبر علیه السلام امتیان پیدا کړي دا په موږ د الله تعالی سپیشل کرم دی نو حکومت نه دا مطالبه ده زما چې د سپیشل پرسن وظیفې 15,000 زیاتې تېنه نه غواړم ماهانه 15,000 وظیفه دې وله مقرر کي چې کم د نوکرو قابل دي تعلیم یافته دي ایجوکیټډ دي دی له نوکري غواړم 5% تا سره زما حق دی که ستا ډېر ښي حکومت او که بدي به ته ماله راکې یو سترګه به دې خاندي او بله به دې جاړي زه په هر چینل په هر اخبار عمده آواز مې دی د سپیشل پرسن دپاره چې انشاءالله تر کومې زه ژوندی یم نو دغه آواز به تر بهر ملکونو پورې ما رسولی دی آرمي ته مې رسولی علم ما فایلونه وړي دي په دې دنیا کې په ډیوه ریډیو واشنګټن ټولو له ما دا انټرویوګانې ورکړي دي او چې زه ژوندی یم انشاءالله مایوسه کېږئ ما اواز اوچتول دا زما کار دی کار کول دا د حکومت کار دی چې دلته یې نه کوي هغه دنیا شته د هغه یې دا ځای او زمونږ دا ځای انشاءالله
پاغه دنیا باندې تاسو ان شاء الله ډیره مننه چې ټایم دراکو مونږ ویل چې زرداد صاحب ته مونږ خبرې کوو خو هغه مونږ له حوصله راکړله حقیقت دی چې په هغې کې څومره څه پراته دي هغې راته راوښول چې دا به کوو او د خوارانو سره ملا تړلې ده لکه شاعر وایي زاهده په جنت کې بشلېدلې تڼۍ ګرځم دنیا کې مې تړلې د خوارانو سره ملا ده ژوند ډېر مختصر دی څنګه زرداد صاحب ویل چې که به نارمل خلکو امتحان دی نو په ډیسیبل هم امتحان دی په معاشره هم امتحان دی یو د مشر ورځ را روانه ده د حساب کتاب ورځ را روانه ده چې د دې خبرو جواب به ورکوو نو ودرېږئ د دې خلکو سره اواز یو کوي د دې خلکو سره د دې خلکو مسایل حل کوي ډېره مننه ډېره مهرباني ما ته اصیل خان ته راکړئ اجازت الله پامان